السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو افسوسناک خبر نه خبرو چې په سوات ملم جبر روډ کې یوه ډیره زیاته افسوسناکه او خطرناکه ټرافیکي پیښه مخې ته راغلي چې په نتیجه کې 4 تنان زخمیان او 2 ماشومانو د خپل ژوند ساګانې ورکړې او وفات شوي دي. دغه افسوسناکې پیښې په هکله باندې به پوره تفصیل اخلو د مقامي صحافي ساحل خان یوسفزی نه. ساحل خان تفصیلات را سره شریک کړي. دغه پیښه په کوم ځای کې مخې ته راغلې وه، څومره تنان زخمیان شوي دي، څومره وفات شوي دي او بیا دا پیښه راغلې څنګه وه، په دې را سره پوره تفصیلات شریک کړي. جی بالکل غفران بھائی د سوات په سیمه ملم جبر روډ سیر په مقام باندې غنمرنګي د سیلګریز یو علاقه ده چې د منګورې میلمانه چې هغه ورته سیل راغلي وو. غنمرنګ علاقه دا ګاډی ورته کښته کوشي او د چکر دپاره دا نه کوشي چې په واپسۍ کې د دغې غنمرنګې نه راختو، د دغې ځای نه راختو بره روډ طرف ته. نو د دغې ډریور نه چې دی نو هغه سوزکۍ چې دی هغه بې قابو شوی دی او دغه سوزکۍ چې دی هغه لاندې خړ ته چې دی پریوتی دی. چې دا کله پریوتو نو په دې کې 4 تنان چې دی هغه زخمیان شوي دي، چې په دې کې 2 تنانو چې دی 2 ماشومانو چې دی هغه د خپل ژوند ساګانې وکړې. د ریسکو ډبل 1 ډبل 2 اهلکاران چې دي نور زخمیان چې دی هغه د سعودي هسپتال ته منتقل کړي دي. صحیح ده، ډیره مننه ستاسو د تفصیل راکولو او دغه دعا مو ده چې د دغې ماشومانو کور والا له دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي او د زخمیانو له دې الله روغ صحت ورکړي.